لعنت دا ویل شي د الله د رحمت نه لرې کېدلو د الله غضب ته چې کوم دی لعنت ویل شي. نو لعنت دا ډېر خطرناک ګناه دی او دا د دې ډېر زیاته سزا ده، دنیا کې هم سزا ده او آخرت کې هم سزا ده. الله فرمایي ملعونین اینما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. کوم ځای کې چې دا ملعونین ووینې په چا چې لعنت کړل شوي دي نو دوی قتل کړه، دوی سرونه والوځول، نو د دنیا سزا ده او په آخرت کې به چې کوم دی سزا بیا کېږي. نو په چا چې لعنت کړل شوي دي د دې سرونه والوځول، دوی ختم کړه او په دنیا کې دا سزا ده او آخرت کې به سزا ډېره خطرناکه. اوس لعنت په چا شوي دي د حدیث مبارکو نه معلومیږي ډېر څیزونه داسې دي چې په هغې باندې انسان باندې الله پاک جل شانه لعنت راځي. لکه یو حدیث پاک کې راځي چې سود خوړونکي باندې د الله لعنت، سود خوړونکي، سود کوونکي، سود ورکوونکي، سود اخیستونکي، د سود په معامله کې درېمګړي جوړېدونکي، ګواهان جوړېدونکي، په دې ټولو باندې لعنت الله پاک جل شانه راځي. دا رنګ په دې حدیث پاک کې فرمایي نبی عليه السلام چې من عمل عمل قوم لوط ملعون، ملعون من عمل عمل قوم لوط. فهغه سړی ملعون دی چې کوم سړی د قوم لوط په شان عمل کوي. نو څوک چې د قوم لوط په شان عمل کوي په ده باندې د الله پاک جل شانه لعنت. دا رنګ بعضې حدیث مبارکو کې راځي چې چا سود وخوړو یا سود یې ورکړو نو په ده باندې چې کوم دی د الله پاک لعنت. او والواشمه والمستوشمه والمصوره، واشمه او مستوشمه څوک چې خال دي دا پوخ خال چې په ده باندې هم د الله لعنت. څوک چې ورلګدي نو په هغه باندې هم د الله لعنت. او څوک چې تصویر وباسي نو په هغه باندې هم د الله پاک لعنت. او یو حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی شراب څکي په دې شراب څکونکي باندې هم د الله لعنت. څوک چې شراب ورکوي په دې شراب ورکوونکي باندې هم د الله لعنت. څوک چې شراب خرڅي د شراب خرڅونکي باندې هم د الله لعنت. او څوک چې د شراب په معامله کې څه قسمه چې کوم دی مداخلت کوي، څه قسمه دی پکې کوشش او مدد کوي، په دې ټولو باندې د الله پاک جل شانه لعنت. دغه رنګ نبی علیه السلام فرمایي شپږ کسانو باندې د الله پاک نبی علیه السلام په شپږو کسانو باندې زوم لعنت لېږم او د الله هم په هغه باندې لعنت. او هر نبی دا مستجاب الدعوات. یو هغه کس چې هغه د الله په کتاب کې زیاتېږي، د خپل ځان نه پکې چې کوم دی خبرې جوړي د الله په کتاب په ده باندې د الله پاک لعنت. دویم کوم سړی چې په قهر او جبر سره حکومت واخلي، د چا نه په زور سره حکومت واخلي، په زور باندې حکومت واخلي، او بیا چې الله چاله عزت ورکړی دی د هغه ذلت هغه رسوا کوي. او چا څوک چې الله رسوا کړي دي ګنهګاران نو هغه ته عزت ورکوي. نو په دې کس باندې هم نبی علیه السلام زوم لعنت کوما او الله هم په دې کس باندې لعنت. او دریم هغه کس چې تقدیر کومه فیصله ده هغه چې کوم دی دروغجنه کوي، تقدیر نه مني، تقدیر ته چې کوم دی دروغ وي، نو په دې باندې د الله پاک هم لعنت نبی علیه السلام فرمایي او زما هم لعنت. او بل هغه کس چې کوم څیز حرام دی، کوم څیزونه الله حرام کړي دي او دې حلال ګڼي، حرام حلال ګڼي، نو ده باندې هم د الله لعنت. او نبی علیه السلام فرمایي پنځم هغه سړی چې هغه زما د اولاد نه وي او کوم محرمات چې د هغې سره نکاح نه کي الله حرام کړي دي دې هغه حلالوي، نو په ده باندې د الله پاک لعنت. او شپږم هغه سړی چې د نبی علیه السلام سنت پرېښودونکی، سنت باندې عمل نه کوي، نو په ده باندې هم د الله پاک لعنت. دغه رنګ یو حدیث پاک کې نبی علیه السلام فرمایي چې لعن النبي صلی الله علیه وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. په هغه سړي باندې په هغې ښځه باندې د الله پاک لعنت دی، هغه سړي باندې چې هغه خپل ځان د ښځو په شان دی جوړي، او په هغې ښځې هم د الله پاک لعنت دی چې کومه ښځه خپل ځان د سړو په شان دی. دغه رنګ یو حدیث پاک کې راځي چې کومې ښځې خپلې روزي چې کوم دی نری کوي په دې هم د الله لعنت. او کوم سړی یا ښځه چې په غاښونو کې دا خالي ځای جوړي، غاښونه توږي د ښایست لپاره دا منځ کې چې کوم دی میانګ وله وتوږي چې په دې کې فاصله پیدا شي، نو په دې باندې هم د الله پاک لعنت. او دغه رنګ د دې لپاره چې دا کوم مخنثین من الرجال، کوم چې کوم دی ځان چې کوم دی د یو ښځه او ځان د سړو په شان دی جوړي، او کوم سړی دی هغه ځان د ښځو په شان دی جوړي،
نو د دې باره کې نبی عليه السلام فرمایي وقال اخرجوهم من بيوتهم دې د خپل کورونو وباس په دې باندې د الله پاک لعنت دغه رنګ ډېر سيزونو کې نبی عليه السلام لعنت کړی دی الله پاک جل شانه په ګناهونو باندې لعنت کړی نو لعنت ډېر خطرناک شی اوس دا لعنت په یو کس باندې کول انسان په یو کس باندې لعنت ویل شي ګل شي په یو معین کس باندې معلوم کس باندې یو خاص کس باندې یو سړی لعنت لګل شي ګل شي دی یو خاص کس باندې تر هغه پورې لعنت نشي لګل یو کس چې تر څو پورې داغه په کفر باندې مړ کېدل یقیني نه چې سړی ته یقیني تور دا خبره نه ده معلومه چې دا کس په کفر باندې مړ دی او کنه نو په دې یقیني تور د قران او سنت نه معلومه وي چې دا کس په کفر باندې مړ دی په دې باندې خو بیا یو سړی لعنت لګل شي لکه فرعون دی دا کفر یقیني دی او د قران او سنت نه ثابت دی چې کافر مړ دی په کفر باندې خاتمه شي نو یو سړی چې په فرعون باندې د لعنت پیو دی لګل شي دغه رنګ ابو جهل دی داغه چې کوم د کفر باندې مړ کېدل دا د قران او سنت نه معلوم دي په یو سړی ابو جهل باندې ابو لهب باندې لعنت دیږي چې ابو لهب دی لعنت وي ابو جهل دی لعنت وي نو دی لګل شي جایز په دې یو سړی کفر یقیني تور یو سړی ته معلوم نشي دی په کفر باندې نه یعنی اوسنی کافرانه هم معلوم نه دي دي چې په ایمان قبول کړي په اوسنی کافرانو باندې یو سړی لعنت نشي لګل شي په پلان کې کافر دی لعنت هو د سویل شي چې لعنت الله علی الکافرین وکافرانو دی لعنت په ټول باندې دی لعنت کافرانو یو صفت دی په دې باندې دی لعنت یا لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې الله لعنت ویلي دی یو سړی وی چې لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو دی لعنت ویلو دا ویل شي لعنت الله علی الظالمین په ظالمانو دی لعنت ویلو دا ویل شي خو یو خاص کس باندې چې دا قرآن او سنت دا کفر معلوم نه په کفر باندې مړ کېدل نو هغه کس باندې لعنت انسان نشي مسلمان باندې خړوي نشي حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی په یو کس باندې لعنت کوي او دا کس ته لعنت مستحق نه وي دا لعنت په اسمان کې ګرځي نو چا چې لعنت کړي هغه باندې لعنت راغلی د دې وجه نه علامه شامی رحمه الله لیکلي دي چې په یزید باندې هم لعنت نه وایي ولن یزید باندې د لعنت لګرو نه کوم دي علامه شامی رحمه الله منع کړی چې په باندې لعنت مو ځکه دا کفر چې کوم دي یقیني نه دي او کافر نه کوي یزید ظالم خو کفر باندې مړ کېدل چې ته پته نشته د دې وجه نه په یزید باندې هم لعنت نه